زرسانګه وای چې وای خلک پتی ګو باندې ولې سره نه کنه راشم مازوی دلی ولاله راشم مازوی دلی ولاله او لطیفه مې ذهن تراله بیګا یو مرګري وکړه نو هغه وای د اکبر باچا د لټان چې کومونو یو ورځ چاول سالم راوړو روړای وته کې خودل نو باغ کې مالګه نو دې یو ته مالګه راواله هغه بل ته ته مالګه راواله دې دریم دې بل ته ته راواله نو بس درو ونه مالګه نه راغستله چې مالګه نه راغسته یو ورځ بګي وته دویمه بګي وته هغه روټه تا چې نه خړله ځکه چې یو بل پتم یو دې به راوالی بل دې به راوالی نو بس په دې لوګه کې پاوی باندې دوش به تیر شو بيخي حالات خراب شو بس بهوشه ته لاړل چې دوی کله بهوشه شو بیا د مشونو خلکو یاره دا سړی پاتې والی نه دا خو جوړې مړ دي نو بس درې وانه مخبره ته یو اوس خبرې یو نه کوي که خبرې کوي نو هغه بل په مال ګرایي نو بس خبرې نه کوي غلی شي وي نو بس چې کله قبرونه ولا تیار کړل او داتوي په قبر کې خو الله خاورې بنه دی اړولې چې څنګه دا درې مور ګزو نو بس هغه ته لکه مونږ خو ژوند دي عمر نه یو بس هغه دوه براغه زنه چغه کړو اوس په مال ګراله اوس به یو سړی هغه په ډېر زیات دروغ وي او یو د ښکار شوقي نو دا دروغجن یو ورځ راغی وایي د ښکاري ته وایي چې یاره پرون دی مخامخ غر ته تللی وم خو یو څه نوسۍ مې پکې ولیدې چې بلکل داسې قطارونه روان وو هغه ورته ویل که زه خو د ښکار شوقي یم روزانه ځم او څه نوسۍ خو ما نه دي لیدلي یاره وایي چې سل نه وي نو د اتیا خو وي هغه وایي ګوره ته خبره کې خو زما یقین نه راخلي وایي چې اتیا نه وي نو یاره دا 50 خو به وي که نه بس دا سړی د سلو نه راتلو اخري 500 راغی چې په 500 خبره ران شو بس دا ښکاري وو د ویزاله کټیک دا سار ته چې مې د څنګه کله زموږ ډیره ته ځان راوړو سو بس خپل ټوپک راوالم او بس لاړ وشو دا 500 وې دي چې ویول دی وته وي خدای چې څنګه دې دا دروغجن روان شي بس د ښکاری بیا आवाज کړو یې لکه هغه وای اوس خو رښتیا وای کنه مړ سوسو یې هغه یې را پته نشته خو هغه ځکه سړی کشار تا کوم ماته څنګه ران مو ورنه کې نو زه باغې باندې لګ ټرای وکم هغه کې لول د ټکر आवाज دی او چې او زړه مې د شګو سرتنور دینو او د بلتن برن نبینه او اخیر بپړم اخیر پرو سمه یا د جانان غم زد رغله ونکړم او کابل تم چوره او د خورو لاندې د پرات خسته مخونه او چې اول مرګ او بیا ژوندون وکړه او چې رامعلوم د پردو خپلو نیتونه او کټي بچرته ګرځوینه د باران شپه دی په بیابان شپه د مسافرو ګلزار صاحب आवाज دی وایي چې ګلزار علم صاحب او د لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدل شي کنه ستا د سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه او جهان صاحب لپاره د عظیم خان دیرواله وایي چې اسکول ته لاړلې پالکانو یې زړه ولګاوونه ای بډې ماجرې لاس مه وهه ور بل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې او که بادشاه باچا وچې او سنادانې وه څومره ښکلی وختو زه چې به تاسو ته شپوله درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالې د باکي سوله درتلم
دا زنانه د خپلو ماشومانو ته ویله ده چې لږړې وزیره وشړی خو خیال ورته کوی په دې پردو جوارو غنم ورنشي نو هغو ماشومان یې د هغوی ته بیا خیال نه وي او هغه چیلی په هغه فصل باندې ورغلي نو هغوی ته بیا د کور نه اواز کوي نو په دې انداز ورته کوي وایي ولې نفسې کته راوله پورته کارین کې جوړ کاله کړه وګل شوي نه کته راوشړی او د خدای پرډی باندې که پراتې جوړ دې ورته حلا کړه ای ته به کور ته راځې که چېرته به راځې تا به زه چیرې کړم تا به خدای کور ته راوځي او بل یو ډایلاګ دی د پښتو جدا رانه جانان دی او ډرامه ده نو په هغې کې چې کله جهانګیر مړ شي نو د نادیه ګل په غېږ کې سر پروت وي نو نادیه ګل ورته بیا چغې وایي جاړې ورته نو په دې انداز ورته جاړې وایي ښایسته ښایسته سترګې وغړوه ښایسته ښایسته او بل आखिरी یو ډایلاګ دی د اردو काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी और से शादी करूँ नहीं राजा ऐसा मत बोल राजा ऐसा मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ I love you राजा I love you I love you